بیایی په بیت خبیلی د دنیا کارونه یې کړي دي خو خدای چې د لار خطا کا هغه په بھاری اکثریت ویلي دغسې ستاسو په دې سیټ باندې پرې خطب د ایجنسو راپورټ دی چې بیلي د بیلات په دې کې ووټ مور کوي د لوړو ځوانانو د 18 کالو شناختي کول والا هلک ومنئ چې دا څومره ښه دی موږ په دې لوبې کوو لوبې خو خدای او رسول په قرآن او حدیث کې منع کړي هغه مسلمان ته سنجیده او بیدار وخت یې په عبادت د جهاد په میدانونو ګوري په خانقاهونو ګوري نو تاسو څنګه لوبو ورپسې منډې وکړئ نو زه خبرې دیني ډېرې وشي ما تاسو ته وایي چې سیاسي خبره وکړم ځکه په تاسو 3 ورځې بس امتحان روان دی انا بنا به ګردنې ملا دي علماو نه فتوا والی چې آیا 3 ځله د شرک تجدید عمران خان قبر ته وکړي او پیر بابا جي مړ اول په قبر سجده جایزه وه ما باکاني صاحب ته یې مولانا قاسم صاحب ته وایي چې زما د نیکه مولانا عبدالحق نه غټ پیرډ نشته د دیوبند د هغې عالم نه چې شرق و غرب و افغانستان او په ټوله دنیا کې اسلام پھیلاو کو حدیث پھیلاو کو راشي بابا جي ته سجده وکړئ دی زما په شیبالي کوټه کې راوالي چې ته څنګه بابا جي مسې هلته خو د قبر په خولو حکم نشته خو دلته یو ښځه لیونۍ تا وکړه هغه تا ته وایي پیر صاحب قبر ته سجدې وکړه ته به وزیر اعظم شي نو ستا خو اعتقاد خراب شو ته خو شرک و بدعت کې پروت نو بدعتي او شرک والا سړي ته چې ووټ ورکوي مخکې پاکستان نور په سود کې ډوبېږي سود کې به تباه کېږي نو زه د نور کاندیډیټس نه ښیم امیدواران دومره درخواست کوم چې دا زما اواز پورې دلې ته ورسوئ په دې علاقو میرو کې خور کوي چې حقاني مولانا سمیع الحق صاحب احمد الله حقاني حضرت مولانا عبدالکریم حقاني مولانا عرفان الحق حقاني مولانا قاسم استادي دا فتوا ورکړي چې په 25 تاریخ او چا په بیډ صوباړي ووټ مور ورکو نو دا ووټ به حرام کړي او دنیا او آخرت کې مال دواړه تباہ والي اس انقلاب او تبدیلی باندې راځي هغه ته پکار دي په خپل دماغ په ذهن سوچ ورکړي چې دا نه علاوه د علاقې خادمان څوک دي زه تاسو ته بل خبر کوم نن د ووټ ورکو قسم دې عمران خان مون تپوس دي قسم دې په خدای وایي چې 500 په سټ په دې سیټ باندې صوبایي باندې او په دغه باندې 500 په قومي لما په هلکه په غوني باندې 500 کو تاسو یا پیښور خو پرېږده پیښور لګي تا خو به حیدرآباد یو بنګله ده هلته پرې سټو ګرځېږي یا بل محل په اسلام آباد کې دی تاسو دا خرسري زمینداران مونږ په کوري مدرسه جومات کې نشئ مونږ ته ذوالفقار باچا به دا کوري په دیره کې ونومئ پرویز احمد خان به یا په مصري پارلمنټ کې یا په نوخار په مونږ مستړي شئ نو چې ستا د وزیر ایم این اے پرویز خټک وي نو تاسو به هغه حیدرآباد کې او هغه په اسلام آباد کې چېرته مومئ اول په ملا کې دور مسجد ته کوئ د ملا منډه تر جوماته پورې ده اول خو تاسو ته مخکې تر کورلانۍ نشئ راتلی او پورې نوخار پسې خپل منبر پسې نشئ تللی نو تاسو به د اسلام آباد کې دا عیاش او مالدار او بېموز او بې عبادته خلک چېرته لټوئ نو په الله په توحید د یو والي باندې اعتقاد عقیده کوي کارونه ته انسانان نه سموي الله به سموي د دې نظام او د امریکا او د موږ سټیبلشمنټ چې کوم عمران خان راولي راولي کېږي نه زه تاسو ته ښیم چې کال پس په ملک ورپسې بنوي د نواز شریف د ANP زموږ د جمعیت علماء اسلام د متحده مجلس عمل جماعت اسلامي دا ټولې پارټۍ مستقبل کې کال پس په مذهبي دي کو سیکولر دا به د دې خلاف دا ملک راپاسي او دلته به یو خونړی انقلاب راځي خو دې سټیبلشمنټ او بیروکراسي غلطه فیصله وکړه کوم خلکو ته صحیح په پنجاب بلوچستان په سرحد کې ووټ روان دی هغه ووټ یې د فوج په طاقت بدل کړو نو دا عوام به تاسو ګورئ عوام خو مظلومان سویلی نه شي کال یو نیم به د عمران خان په استملو کې د هغه د ملګرو ټولې کرپټ ملګریان دي څومره بد کرداره MLA-ګان چې ما سره په اسمبلۍ کې نن هغه ټول پاک شوي د زمزم په اوبو باندې بنیګاله کې اسلام آباد کې عمران خان ولنګول څومره غټ خان او زمیندار او ظالم و ګلو روپۍ به ورسره سټیبلشمنټ او بیروکراسي به ټول یې ځان سره شامل بیا عمران خان ته حق او نحق نه ښکاري هغه یې شامل کړ او سل یو نیم سل 200 خلک یې بد کردار ګناهګار چې بد کردار روابار خانان واغشتل هغه ته د صوباړي بیډ ته شامل چې زه ګټم ټي وي پروپاګاندا کوي دجال پروپاګاندا کوي جنکۍ ما سره په سټیج ګډېږي لاندې ما سره ګډېږي قوم نوجوانانو جنکۍ ما پسې دي
نو خلک به دې خلکو ته ووټ ورکړي چې زموږ وزیر اعظم جوړ شي. احتیاط وکړئ، سوچ وکړئ. زموږ داسې والا خلک یې بېکاره خلک نه یي. زموږ په پلار نیکه مو ټول عمر اعتماد کړی، ایم پي کې یې څوک په څه کې یي، خو زما دپاره مو خپلې پارټۍ پرېښي. زموږ د نیکه باباجي مولانا عبدالحق باباجي دپاره مو خپلې پارټۍ پرېښي چې د اسلام نومالي. دې ځل بیا وکړئ، استخاره وکړئ. د شپې 19 وشئ، 2-3 ځله استخاره صحیح ده. تر 25 تاریخ پورې د شپې 2-4 رکعته نفل کوئ، توبه استغفار الله ته وکړئ، تهجد وکړئ، بیا په روزه ویده شئ، دعا وکړئ. د استخارې په کتابونو کې استادانو ته موجوده ده، او الله نه مدد وغواړئ چې خدای راوړ خو یو استاد ته په موږ امتحان دی، یو مصیبت دی، قوم پکې ټول مړ شو، خو کس دماغي پکړ شي. د الیکشن ورځ هم ډېره سخته ده، زموږ د امتحان ورځ ده چې زموږ آخرت خرابېږي، ښه کېږي. استخاره وکړئ، نفل وکړئ، خدای به مړه کې خپله سبا واچوي. سهار لمونځ وکړئ، موږ د پام بیا پولیس سټېشن ته روان شئ، خو حق سړي ته ورکئ، بې اهل باطل خلکو ته ور نه کوئ، ناچ ګانې پسې ولاړئ، نو دنیا مو خرابه ده، آخرت. صلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلیه ټولو ته واده مبارک شه. حقاني چې تل درخواست کوم چې خپله به راشي بولې، بس کافر چې دې ورته ودرېږي، دې نه ټول ګړي بچر دی. 2 منټه دعا وکړئ، ګرمي ده، خو ټول له حال ولې ټوکر کوي، نور انتظارونه مه کوئ چې بهر د ده کیسه غریبۍ ولیمه ده چې هغه په ښه شان سره چول شي.